شکریہ میډم سپیکر صاحبه. په ډېر یو اهم ایشو باندې چې کومه دی دا اجلاس رابلل شوی دی. زما نه مخکې یو څو ملګرو خبرې وکړل. یو بنیادي پوینټ پکې دا و چې د پښتونخوا د اسمبلي د 4-5 کروړو عوامو چې کومه دی نماینده جرګه ده او دلته د هرې علاقې او د هرې حلقې نماینده راغلی دی او د خپلې حلقې او د خپل ولس نمایندګي کوي په دې جرګه کې. په دومره حساسه موضوع باندې دا اجلاس رابلل شوی دی، خاص کر په قبایلي اضلاع کې چې کوم په ولسونو کې تشویش دی، د بدامنۍ صورتحال دی. نو په کار خو دا ده چې دا جرګه دومره زیاته چې کومه دی سنجیده وي چې دا هاوس نن فول ناست وي، ځکه چې دا جرګه به دا پرېکړه او فیصله کوي چې د بدامنۍ نه موږ خپل ولسونه په څه طریقه باندې چې کوم دی بچ کړو او په دې وطن کې چې کوم دی دایمي امن راشي. دا وخت باجوړ کې چې کوم صورتحال دی دا ټول ممبران به چې کوم دی په سوشل میډیا باندې یا په الکترونیک میډیا باندې د هغې اپډیټ اخلي او ځان به خبروي چې په څه طرز باندې هلته مذاکرات روان دي، په څه طرز باندې هلته جرګه روانه ده. موږ خو دا ګڼو چې د وزیرستان نه واخله د باجوړه پورې او د باجوړ نه واخله چتراله پورې یو شان صورتحال دی او په هر ځای کې چې کومه دی دغه وسلوالې ډلې وجود لري او هغوی چې کومه دی په دغه ځای کې بدامني خورېږي. پرون هم چې کوم دی په دیر کې واقعه شوې ده، په نیوز کې راغلي، تاسو ټول به خبر یاستئ. د دې اهمې مسلې دپاره موږ چې په هر فورم باندې ودرېږو نو دا خبره کوو چې موږ او تاسې ټولو له د سیاست نه بالاتر د تنظیمي او نظریاتي اختلافاتو نه بالاتر په دې قومي ایشو باندې په سنجیدګۍ سره غور کول پکار دي، ځکه چې دا بدامني د ټول قام مسله ده. یو ګوند ته یو فکر ته نه ده راپېښه بلکې ټول قام ته راپېښه ده. یو وخت داسې و چې کله د عوامي نشل پارټۍ دوري حکومت او کولیشن ګورمنټ و نو د عوامي نشل پارټۍ عهدهدار کارکنان وزیران منسټران دا به په نښه کېدل. نو د عام ولس یو دا رایې او دا پروپیګنډه خوره شوې او دا فکر جوړ کړی شوی و چې د ترهګرو په نښه باندې صرف عوامي نشل پارټي ده او موږ ته خیر دی. په هغه وخت کې موږ دا خبره کوله چې دا بدامني چې په دې خاوره باندې مسلط کړې شوې ده دا د ریاست د غلطو پالیسو په وجه باندې په موږ باندې مسلط کړې شوې ده او د دې په شا باندې چې کوم دی د ریاست خپل مفادات دي او دا ریاست بیا چې کومه دی د عالمي استعماري قوتونو چې کوم سوپر پاور ملکونه دي د هغو د مفاداتو تحفظ دپاره زما په خاوره دا بدامني کوي. یو ګوند او یو فکر هم زموږ سره په دې کې نه ودرېدلو. زموږ 1400 کارکنان عهدهدار او لوی لوی لیډران چې کوم دی دا په شهادت باندې ورسول شو، په رڼا ورځې باندې به چې کوم دی په هغو خودکشي کېدلې، ټارګټ کلینګ به کېدلو. نن صورتحال دا دی 12-14 کاله پس هم صورتحال هماغه دی، خو ولس ټول د دې بدامنۍ نه چې کوم دی پیکټ شلو. هر مکتب فکر د هرې پارټۍ د هر فکر سوچ والا انسان د دې نه سفر شلو. نو دا یو قومي ایشو ده. د دې پارلمان دا فرض جوړیږي، د دې جرګې دا فرض جوړیږي. څنګه چې دلته په تیر سیشن کې دا فیصله شوې وه چې موږ به یو کمیټي جوړو او هغه کمیټي به چې کوم دی بیا د های اف سره په دې اړه باندې میټینګز کوي چې دې بدامنۍ مخنیوی وکړلی شي، خو په هغې لا تر دې دمه غور نه دی کړی شوی. حالات چې کله په 2015-16 کې خراب شلو د انسرجنسي دپاره او د ملیټنسي کاونټر کولو دپاره چې کومه دی د ارټیکل 245 لاندې په دې صوبه کې پوځ طلب کړلی شلو. زما په خیال چې 21 کاله ووتل، یعنې 2 شرې وتې، 2 لسیزې تېرې شولې،
خو تر دې دمه چې کوم دی په پښتونخوا کې امن قایم نه کړلی شلو. دا ډېره د افسوس خبره ده چې د چا ذمهواري ده، د کومو ادارو د کومو محکمو ذمهواري ده، هغوی خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي نه. او دلته بیا موږ که په جلسه جلوس کې او که په هاوس کې په یو بل باندې چې کومه د الزامات لګول شروع کړو او چې کومه اصلي مدعا ده هغه زموږ نه پاتې شي. موږ تېر وار په دې هاوس کې خبره وکړله، میډم سپیکر صاحبه ستاسو د همدا پیلي د پښتونخوا وطن ستر عالم دین، سیاستوال، دانشور، پوهان، هغه په 10 د جولای باندې په باجوړ کې مولانا خانزیب صاحب په شهادت رسېدلی دی. تقریبا 5-6 ورځې ووتلې، د هغه دپاره هېڅ قسمه اقدامات اوچت نه کړلی شو چې موږ مطمئن کړلی شي چې آیا ریاست د هغه د قاتلانو د ګرفتارۍ دپاره څه اقدامات اوچتوي او که نه اوچتوي. نو ستاسو نه مې دا پیلي چې تاسو رولینګ ورکئ چې آی جي خیبر پښتونخوا هم راشي دې هاوس ته او موږ ته ان کیمرا هاوس چې کومه دی بریفینګ راکړي او د هغې سره چې کومه دی ایډیشنل آی جي سی ټي ډي هم راشي چې موږ خبر کړي چې دوی د اوسه پورې څه اقدامات اوچت کړي دي، ځکه اول فرض خو د دې جوړیږي. میډم سپیکر صاحبه دلته زموږ د کیبنټ ممبر چې کوم دي د ټریجري بینچز هغوی یو خبره وکړه د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن په حوالې سره چې دا د ختم کړی شي، دا یو ظالمانه قانون دی. نو دا خو موږ د 15 میاشتو نه مسلسل فلور آف د هاوس دا خبره ګورنمنټ ته کړې ده چې دا هم ستاسې په اختیار کې ده او تاسې چې کوم دی دا قانون ختمولی شئ، ځکه چې په اپریل 2019 کې کله چې د دې صوبې محمود خان وزیر اعلی او د سیم پیج دور و، نو د هغه په دور کې چې کومه دی د دې هاوس نه 2 قوانین چې کوم دی دا پاسلی شوي دي. د 25 مئی ترمیم نه پس قبایلي اضلاع د دې پښتونخوا برخه شولې. ارټیکل 247 دا ختم کړلی شولو. نو چې ارټیکل 247 د منځه لاړې، نو چې په دې صوبه کې کم لاز دي، کم قوانین دي، نو هغه د ډاون ډسټرکټ دپاره هم دي او د قبایلي اضلاع دپاره هم دي او د ملاکنډ ډیویژن دپاره هم دي. خو له بده مرغه په اپریل 2019 کې چې کوم 2 قوانین پاسلی شوي وو د پاټا د سابقه قوانینو تسلسل په حوالې سره او د فاټا سابقه قوانینو تسلسل په حوالې سره، نو په هغه کې چې کومه دی بیا دا ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ارډیننس چې کوم دی یا ریګولیشن چې کوم دی دا دوباره په دې صوبه باندې نافذ شوی دی. کوم چې په های کورټ کې چینج کړی شولو او های کورټ په هغې باندې فیصله ورکړله او دا قانون قلدم وګرځاوه. نو همدې ستاسې حکومت چې کوم دی لاړی په سپریم کورټ کې چې کوم دی هغه باندې سټې آرډر راواخیستلو. دا دومره غټه خبره نه ده، بس تاسې که غواړئ چې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن ختم کړی شي او د پوج نه واپس اختیارات واخیستلی شي، نو تاسې خپل هغه سټې چې کوم دی وډرا کوئ، نو چې هغه سټې وډرا شي اټومیټیکلي به دا قانون د منځه لاړ شي، ځکه چې د دې قوانینو میس یوز یا غلط استعمال روان دی. په دې کې یوازې دا نه ده چې دا صرف د ملیټنسي دپاره او یا د وسلوالو ډلو دپاره استعمالیږي او هغوی خلک اوچتوي او د 90 ورځو دپاره چې کومه دی د هغو سره په تحویل کې ورسوي. د دې میس یوز وشولو پولیټیکل ورکر هم چې کوم دی په دې کې او یا سوشل اکټیویسټ هم اوچتول کېږي، د هغې بیا هم تپوس نه کېږي ته په کومه کورټ کې نشي چیلنج کولی. نو لہذا هغه قوانین چې د هغې غلط پریکټس روان دی، د هغه پریکټس ودرولو دپاره ضروري ده چې هغه قوانین ختم کړلی شي. میډم سپیکر صاحبه زه د دې ایوان توجه چې کومه دی د دې ملیټنسي په حوالې سره د دې انسرجنسي په حوالې سره یو اهمې ایشو ته رړول غواړم او هغه دا چې په دې صوبه کې چې کوم دی هم سی ټي ډي موجود ده، کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ کوم چې په فرنټ لاین باندې د دغه بدامنۍ خلاف جنګیږي.
زمونږ